بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. ويستحب الإسفار بالفجر لقوله عليه السلام: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. وقال الشافعي رحمه الله: يستحب التعجيل في كل صلاة، والحجة عليه ما رويناه وما نرويه. خجي من ویلیو چې اول د مطلقي وقت صلات بیان کی هغه ټول تیر شو، به یو فصل قائمه یغی کې راته د مستحب وقت بیان کی چې کم منځ د بار کم وقت مستحب دی، اور بسې فصل کې به د دې بیان کی چې مکروه اوقات کم دي چې باغی کې منځ کول مکروه وي. بهرحال دې فصل کې د مون د بارا د صلات د بارا د وخت مستحبه بیان کی، یو دا په دوه قسمه ده. کله چې اوریز نه اسمان بالکل شینی، په دغه صورت کې د هر مونږ د بارا مستحب وخت کم دی، او چې کله اوریز وینو به کم دی. نو اوري اول چې کله اوریز نه نو د سحر په مونږ کې مستحب دا دی چې دا مونږ اخر ټیم تر واړی چې خرنا شي رسې بدی. البته د مزدلفه بورز باندې من کتاب الحج کې ویلي دي چې هلته به د سحر مونځ د بخت تیرې کېږي غلس کې چې خلک به وقوف مزدلفه وکي په اسانه طریقه باندې داسې وکنه. او ته وګورئ، ويستحب الاسفار، مستحب دی اسفار کول بالفجر. لاندې د الدر په حواله للرجل لیکلی علامه شامی کم متن دی، علامه حسکفی هما هغې کې للرجل ورسره لګولی. دا د سړو د باره ده، ښځو د باره بهر حال دا ده تیره کې د مونځ کوي ښه وختي څومره زیات په برده کې ښه ده، خدا د سار خبره ده. او د نورو اوقاتو کوم منځونه دي که نه، هغې کې چې کله سړو جمع کول هغې نه پستی کوي، همداسې علامه شامي لیکلي. ګورئ، ويستحب مستحب دی الاسفار خرنا کول بالفجر، د سحر په منځ کې. اوس خرنا کول څه مطلب دی؟ لږ په دې ځان پوهه کوي. مطلب دا دی د سحر منځ چې دی که نه بالفرض و تقدیر دا 4 بجې ټیم داخل شي، او بالفرض په 6 بجې باندې نور راخیږي. نو تاسو دا منځ خلیټ کوئ، اوس څومره لیټې کوئ؟ نو علماء لیکلي دي چې ته یوه جمع وکړي په هغې په سنت طریقه باندې کوم قرت دی هغه ووایې، او د سلام نه بس محسوسه کړي چې منځ فاسد دی. نو بیا چې دوباره منځ کې چې دومره ټیم وي چې ته د 40 نه واله تر 80 آیاتونه پورې ښه په ترتیب سره ویلی شي او ټیم درنه پکې نه وځي. دواړو رکعتونو کې دومره آیتونه لوستلی شي او ټیم درنه پکې نه وځي، نو دومره ټیم پرېږده، ما په خیال ونه رسېدلی. نو په سنت طریقه باندې قرت کې او 2 رکعته مونځ وکړي، د هغې نه پس دومره ټیم بیا نورم پاتې چې بیا ښه په سنت طریقه باندې قرت وکړي مونځ وکړي. نو په سنت طریقه چې سړی مونځ کوي د سهار که نه 10 منټه بې لګي، 12 منټې کا، او یو بېره مونځ مات شي دوباره بیا مونځ کې 12 منټه باغې لګي، نو 100 منټه شو 24. نو ته داسې وګڼه چې 24 منټ کم 25 منټ کم 6 بجې باندې مونځ ته ودرېږه، دا به اسفراري ورسېدو پې. البته رمضان کې زمونږ د حنافو علماء دیوبند رایې دا ده چې څنګه ټیم داخليږي غلس تیاره په هغې کې خلکو ته د سهار مونځ کوئ. وجه دا ده که چرې فورا سهار مونځونه کې خلک واپس سملي او به جمع کم ټیم دغه ته خلک نشي حاضرېدلی، به څوک زم واپس نشي راپاسېدلی، مشکل دی. نو خلکو نه به جمع خراب شي بلکې منځونه به قضا کېږي، یا به ډایرکټ مونځ کوي د کېږي به، او یا به نه کوي او جمع ته به راپاڅېږي نو وروسته ورپاڅېږي، او یا به بیخي ته مونځ قضا کېږي. نو هغې نه ښه دا نه ده چې وختي وکړي او ټول جمع کې شریک شي. نو اصل علت چې دی که نه هغه د جمع کثرت دی، چې کوم وخت کې خلک ډېر را جمع کېږي. زمونږ د امام شافعي رحمه الله رایې ده، تاسو لږ متوجه شئ چې د سهار مونځ به په غلس کې بیخي تیاره کې چې څنګه ټیم داخل شي 5 بجې ټیم داخليږي که نه، نو مثلا تی وس 4 بجې، اسې بالفرض 4 بجې، نو بس په لس باندې شروع کوئ ښه په تیاره کې.
او غیر بار حدیث ګڼ احادیث امام بخاری ذکر کړي حضرت عائشہ حدیث ته رضی الله تعالی عنها موږ مونږ کولو سلام بمواړو یو بل بم نه پیژندلو دومره به تیر و نو علماء په کې انتهایی زبردست تطبیق لیکل دي وجه دا و چې نماوی المقصود سره مقصود چې جمع کې خلق زید شیدا دي نو راشي وس وای مسجد نبوي کې به ترتیب داو چلته به خلق د سحر دا ټیم داخليږي کنه د دې اخیری ته به تهجد لراتل نه څنګه بچي او به واپس نتل تهجد به وکړه ناس به ولشل منټه به ټیم داخل شو نو ډایرک به د استمونس کولو ځکه خلک به حاضرو او واجب دا و چې د مسجد نبوي نه علاوه چې اطرافو کې کوم جماعتونه یو جماعت کې مدانه د ثابت چې دومره وختي سر مونږ کړي وجه دا و چې هلته به خلک د شپې جماعت لراتل تهجد له واپس بتلل وخت شپه نیمه شپه براتل واپس بتلل نو به هغه چراتل منزله نو ډایرک غلس کې چراتل به هم تکلیفونه خپ آسان خبر نه لګیدل وراتل به نو دوړو کې مقصود هغه د جمع کثرت وکا یو کې بدغه صورت مانیو بلکې بدغه بل صورت مانیو لنډه دار چې مقصود دا دی چې جمع کې خلک ډیر شریک شي نو هغه په رمضان کې چې په تیاره کې څنګه ټیم داخل شي باغی کې منځ کې خوي او دغه شان امام بخاری حدیث هم ذکر کړی د حضرت انس چې موږ به منځ په رمضان کې د پېشمنی کولو نه پس فورن کولو نبی له سلام به ودرېدل مونږ به وکړو کسان دې د بوس کې شاګردان څومره فاصله بوا لغه ورته وای چې بس سلويخ آیاتونه لستل شي دومره فاصله بوا د پېشمنی او د منځ ترمنځ پېشمنی به څنګه شو بس لک ټیم پاتیو ما خو سار ټیم به داخل شو ډایرک بنبی له سلام جمع مانی ودرېدل نو معلومه شولا چې رمضان کې بهر حال بهتر ادا رشي پاول ټیم کې مونږ وکړو وګورئ ويستحب مستحب دي الاسفار چې خرنا شي د سحر بمونځ کې او به سړې مونځو کې لقول علیه السلام اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر اسفروا خرنا کوي د سحر بمونځ کې فانه اعظم للاجر ځکه خرنا کول د سحر بمونځ باندې دا زید اجر بملاویږي امام ترمذی دی حدیث ته اصح ما فی الباب ویلې ده وقال امام شافعی رحمه الله فرمای يستحب التعجيل في كل صلاه مستحب دے تعجیل کول بهر منس کې دا رایدا د هر مون دی د منس کم وخت دی پاول نسب کې وشي تعجیل معنا دا ده والحجه علیه دا خلاف دلیل ماغه حدیث چې موږ روایت کړو اسفروا بالفجر فإن واذم للاجر وما نرويه بل یو روایت دی غم دا خلاف موږ روایت کوو لګیو ته انتظار وکي به برګوري جی اوس د مسبخي مونس کې به مستحب سي کم وخت کې وشي من خویلو زوال شروع کیږي تر مثل اوله بوري او مثل ثاني بوري بنا بر اختلاف خو مستحب دادا کچری د ګرمۍ موسم وي نماز بخي منسخه یخوالی کې وشي معنی خې لیټ کې لکه انتظار وکي د سدونی مدري بجې شي لکه د ګرمۍ په موسم کې دا ګرمي لکه کم شي به ماسبخي منځو کې نو خلک به جمعات ته ښه حاضرېږي به او بیخنی کې به اسی بیزه شاته کول نه دی پکاره ځکه ورځ لنډي به په ول وخت کې بهتره دی مستحب دی پوه شولې په سره د استحباب خبرې کوخه ولی برادو او يخول یعنی من شاته کول بالظهر د ماسبخین فی الصيف بګرمۍ کې وتقدیمه او باول ټیم کې کول مقدم کول فی الشتاء او تقدیم د ظهر والابراد او يخواله کول بالظهر یعنی د ماسبخین په منځ باندې فی الصيف بګرمۍ کې وتقدیمه او مقدم کول ظهر لرا فی الشتاء یخنۍ کې لما روینا حدیث مخکې ذکر کړلو کنه د دې فصل مخکې حدیث ذکر کړو څنګه دا غنه کنه ادم ماسبخین منځ مبارک هم شویل حدیث دا دی ابردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم ناسيو كان وكشجي ولرواية أنس دغه شان د حضرت انس روایت دی ورته دی مخکې واده کړي او ما نروي غدار ذکر کوي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان في الشتاء كلبچي پيخني کې وبکر بالظهر نو وخت به د ماسبخین منځ کولو او کلبچ صيف کې ونو ابرد بها
نو شاته کول به ما نرويه وعده دانه د کار سره روانه ده لکه خطا شوم راځي وتاخير العصر خجی مازیګر منځ کې راته بیان وکا وای مازیګر منځ کې بهر حل هر موسم کې خو چې اوریزنی اسمان پاکي مازیګر منځ شاته کول بهتر دی وجه سره ملیشه د مازیګر منځ بس نفل چی دا مکروه نه شي کوله نو کوم فورا نو کې ډایرک په اول وخت کې نو نفل او قصر ختم کړله نو دې د بار چې نفل ته زیات وخت ملاوي شي مازیګر منځ لیټ کوي انا سیبي مفتی رشید احمد سے ابراهیم الله علی کې احسان الفتاوا کې ان خلق نن سبا خلق اسم نفل نه کوي چې نه کوي نو سی بيزي مون شاته کولم نه دی وکړ وای وګورئ وتاخير العصر خدا دا مازیګر منځ رستو کول مستحب دي دومره نه چې مکروه وخت ته ورسه ګوره به خود منافقین مون جوړیږي مکروه وخت نه به مخکې کې دا مثال سره سمجھاو کو خبره تاسو ماته وګورئ مازیګر 4 بجې ټیم داخليږي بل فرض او انور پریوزی 5 بجې باندې بل فرض صحیح شو نو مون شاته ک 5 بجو پوری شاته ک باندې 5 بجو پوری کا په کوم شپږو پوری شاته کې داسې باندې کې ځکه ما ویلو کله چې انور پریوزی د دې نشپالس منټه مخ کې کم وخت وی مکروه وخت وی نو به همون ته مکروه ټیم تر سه داسې باندې کې وتاخير العصر اما اخر کول لمازیګر مندي مالم تتغير الشمس تتغير الشمس ترڅو چې متغیر شوی نه وي ما لم تغير يتغير ده مضارع ده کنه ما لم تتغير الشمس به سیده ترڅو چې متغیر شوی نه وي شمس فی الصيف والشتاء دوړو موسمونه کې ښه معنا مکروه ټیم نه شروع شوی نور نه متغیر شوی معنا مکروه ټیم نه شروع شوی ترغه پورې به شاده کې هو چې مکروه ټیم ته رسې به صحیح نه ده ما سوچنه مړه په ترجمه باندې پوه شوي کنه مؤخر کو به عصر څومره پورې ما لم تتغير الشمس ترزو چې نور نه متغیر شوی مکروه ټیم نه راغله ترغه به کو هغه ته به رسونه هغه نه مخکې دا مطلب په صيف او شتاء دا په دوړو موسمونه کې وجه لما فيه من تكثير النوافل ځکه بده کې تکثیر د نوافل دی یعنی مکمل اوی کې زیات نوافل وتا لکراهتها ځکه نوافل مکروه وي بعده د عصر نه پس نمازګر د فرض من نه پس والمعتبر تاسو لګورئ اوس مکروه وخت کله دی چې من هغه پورې به نشاته کو دغه نه مخکې به ختمو هغه کله دی نو ما خو پاسانه باندې تاسو په یکللې چې د نور پرې وتلونه 14 منټه مخکې مکروه شروع کیږي مکروه وخت کتاب ولدا سلی کې لیدي مکروه وخت بالی چې کله تنور ته ګوري ورته کتلې شي معلومیږي نور متغیر شوی دی پوه شوی به وګورئ والمعتبر چې تغیر القرص یا غدا چې داغه کم هغه څه ته وي ټکی چې د انور منګه غي د سترګې چې وته وایو سترګې راختلې کنه سترګې چې دا هغه متغیر شوی نه وي هغه متغیر کېدلی څه دی او ان يسير والمعتبر تغير القرص او معتبر بمتغیر کېدلو دغه ټکی کی هغه ده او هو ان يسير هغه دا چې د ټکی وګرځيږي به حال بدس حال کې لا تحار فيه الاعين چې څوي تخنیک څه ته وي بریخیږي چې بریخیږي نه پکې نه سترګي هو صحیح همدای صحیح تعریف د چا نور صورت نور خبرې مبکی کړي دي چې یو نزینه کم پاتی پریوتو کې نه دا مکروه ټیم دی او کړ یو نزینه اوچتی نه به مکروه نه دی برحال موږ ته اسانه د 14 منټه والتاخير الیه مکروه لنډه دا کداغه بوري مؤخر کو نه دا مکروه ده اوس ما خام لراشي تاسو متوجي شي مازیګر کې کوم موسم د ګرمۍ یو کې یخنۍ منګول مؤخر کول خو مکروه ټیم نه مخکې کول دا مستحب دي ما خام کې د دې برعکس ته ک ګرمۍ موسم یو ګری یخنۍ موسم وي څنګه چې ټیم داخل شي ډایرک اذان کول او ډایرک جمع کول دا مستحب دي مؤخر کول صحیح نه دي مکروه دي مؤخر کول د يهود سره مشابهت دي ويستحب تعجيل المغرب مستحب دي جلته معنی کول ما خام منځ لأن تاخيرها مکروه لکه د ما خام منځ مؤخر کول صلات د مغرب مؤخر کول مکروه دي لما فيه من تشبه باليهود
ځکه به دې تاخیر کی مشابهت د یهود سره بنې کو اعمالو کې مشابهت نشي کولای نه داخله مکروه ټیم کې شو. وقال عليه السلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو بل حدیث کې فرمایي وګورئ لا تزال امتي بخير زما د امت به بخیر باندې وي ترڅو ما اجل المغرب ترڅو چې دی په جلتۍ د ماخام مونږ کوي واخر العشاء او ترڅو چې ما حسن مون تاخير سره کوي. خبره ختمه شو لګانه ها ما درته دا خبره برون کړی و ک یو پیرنی ما مقتدی نه دی حاضر او ته انتظار وکي ټیک ده او اسی یو مقتدی دی او خاص کر رو به دی یا مالدار دی هغه ته جمع لیټ کې دانه ټیکا کله کله چیرته راځي هغه ته جمع لیټ کې ها که یو مقتدی روزانه جمع راځي روزانه او ضرورت به شوه لګ لیټ شنو هغه ته لیټ کې گنجائش تره ځکه هغه جمع شوقي دی د پیسو د وجه نه لیټ کې هغه ته دغه د جمع د شوق د وجه نه لیټ کې وګورئ حجی ما خستن مونږ کې راته بیان وکا نظم د حناف په نسبت دی ګورئ تر سلسل لیل پوری نما خصن مون شاته کول چې سلسل لیل کې دن نو کې دا مستحب ده څومره پوری اصل کې دې کې درې ټیم دي یعنی حکم به اعتبار سره دې ټیم جوړیږي یو مستحب دی ما خصن مون یو ټیم کې یو کې مباح دی او یو کې مکروه دی نو تر سلسل لیل پوری مستحب صحیح شو او تر نصف الليل پوری مباح او د نصف الليل نشاته کول مکروه راځي مثال سره بيزان پوي کو نن سبا تقریبا تاسو د سیو غني 7 بجې باندې نور پریوزي 6 بجې او صبح صادق راخیږي 4 بجې باندې 2 غنټې شولې ټولې صبح صادق 5 بجې کې چې دا ترتیب لګ سیټ شي اسانه شراته مثال کې اسی فرضي وایو اسی نستنا تر 12 پوری 15 غنټې او 12 نه تر 5 پوری به الکه قصیو ښا 4 نن سبب شاری کې بس صحیح جوړیږي ښا په 7 بجې نور پریوزي او صبح صادق راخیږي 4 بجې نه 5 او 4 2 غنټې شولې 9 غنټې شولې کنه اوس ته وګورئ سلسل لیل پوری 3 غنټو پوری مونږ شاته کول دي کې دن نه کول چډیر یې نه وانه لیدا مستحب ده نه 7 8 9 10 مطلب په حکم دسي کې شلکم دسي کې دا مستحب ده او 99 غنټې 8 9 10 11 11:30 پوری شاته کې دا مباح ده او د نیم شپې نیم شاته کې 11:30 نیم شاته کې نبی مکروه ده وس بوې شولې به وته وګورئ وتاخير العشاء الى ما قبل ثلث الليل مستحب وقت بیان وخر کول ما خصن منز الى ما قبل ثلث الليل ما قبل ثلث الليل یعنی ثلث الليل مخکې به کې ښا تر دغه بوري دا مستحب دی لقول علیہ السلام لولا ان شق على امتي کشری مشقت نرد له بزما امت باندې لاخرت العشاء ما ود ما خصن من مؤخر کوله الى ثلث الليل بوري څومره چې شپه زیاتیږي ثواب زیاتیږي یو وجه دا شول چې حدیث کې د سراغلی بل وجه تاسو لګ متوجه شي د شپې د ما خصن من نفس خبر یا ترې کول غب شپ لګول نه حدیث کې من راغلی ده نو کته ما خصن من په وخت وکي نو به خډارک خلق نه ودی کیږي به غب شپ لګي نو مکروه کار وکي او کدا ما خصن من لګلیټ کی نبه خو بلس بجې شوی چې مونږ کیږي لس بجې شوی به خلک زیات خبرې نه کوي سبب فورا نو دی کیږي نو مکروه عمل نه بمنشي نو بل بکې دا फायदा شولا نه رسې به څوي ولئن فی ان صباح موبایل دي خلک د ډیر نه وخت په ناس چې عذاب جوړ کړي دي مولانا او طالبان ټول متاثر کړي او عوام ولئن فی قطع الثمر او بدې کې کټ کېدلی د خبرو اترو د غپو شپو المنهی عنه د کوم نه چې من راغلی د بعد او پس عشاء مکروه تنزیه دي کا وقيل چاویلی دي چا بل قولم کړي دي فصيف تعجلوا ګرمۍ کې بجلتۍ کوي شپېلندې چې خلک استودي کیږي دا سینه چې ته مخصن مون شاته کې خلک سزان لمونځ کوي او جمع نه راځي او جمع کما کی کایلا تتقلل الجماعه دغه بار چې جماعت قلیل نشي ذم داخل مستحب بيانه ذم مباح والتأخير إلى نصف الليل مباح
مؤخر کول تر نیم شپې پورې مباح دي. ولې مباح دي؟ تاسو به لږ بر وګورئ. ګورئ موږ ویلي مون شاته کولو کې تقلیل به جماعت کې راځي. که ته مون شاته کې لیټې کې مغستن کې نو به خلک ځان له منځونه کوي او ایسته ستړي ودې کېږي نو جماعت قلیل جوړېږي او دا مکروه ده. نو یو کار پکې د چا پیدا شو د کراهت. بل نبی علیه السلام حدیث موږ ذکر کړو که په امت باندې مشقت نه وي نو مونځ به مې شاته کولې. څه ویلي الى ثلث الليل پورې دغه دی که نه؟ نه دغه مو وایي، دغه حدیث مو وایي. دغه کې خو سلسله موږ خو د نصف الليل پورې خبره کوو. وکشئ جي یو طرف ته کې کراهت هم جوړېږي، بل طرف ته کې استحباب هم جوړېږي. کراهت څنګه جوړېږي؟ کراهت دا جوړېږي چې تقلیل د جماعت راځي. استحباب څنګه جوړېږي هلکه؟ هغه دا چې ته مغسن مونځ لیټ کې نو خلک به بیخي ستړي څنګه چې مونځ کوي فوراً به ګپې شپې نه لګوي وده کېږي به نو هغه مکروه عمل به ختم شي. هر شپې ګپې شپې لګول بعد العشاء نو هغې ته که وګورې پکار دی چې دا تاخیر نصف اللیل پورې مستحب شي. او که تقلیل جماعت ته وګورې نو پکار دی چې مکروه شي. نو تعارضه څه شو؟ او اذا تعارض دا بل ان شاء الله کتاب وسامی کی سنت بیان کې راشد خیر سره کا معارضه باب کې اذا تعارض تساقط انو کراهت ساقط استحباب ساقط او وصل اباحت نو شی پات شلو مباح پاینه شلې په تو ګوره لأن الدليل الكراهه ځکه دلیل د کراهت چې هو تقلیل الجماعت عارضه د دې معارض جوړ شوی دی. دلیل الندبه د استحباب دلیل وهو قطع السمر بواحد هغه کټکول د غب شب دی بواحد یو کسره هیڅ اسنه خبره نه کې ټول د کیږي. فیثبت خزر د خاون سره او خاون د خزر سره شپې غب شب لګی کا نه وینه وادي کړي خو خان دي پورور د سینې چې بار ایواز راځي تازه خلک ډیر خان دي چې بزول وګوره. فیثبت الاباحه المنګ سه مرګره دی وسم دی هغه د خلکو ول د انډي وګدي دي نو به سما دا ټکم جوړ کړي وي تاسو وګد تاسو لکه وګد ک تاسو سره د لکه وګد هم ویلي جز غټي د کول نه منطق کی نما به ویل چې پلان کې انډي وګدي دي ک سره د انډو وګد ناغه ویل چې کله وتی کې انزال می کیږي نو چغه کومه ټول خلک را خبرېږي ستا عادت مې دی وزید سم نه کیږي بل مې د بوسو کوم څه حساب دی یار وسم کله کوم وګورئ لکه فیثبت الاباحه اباحت بثابت شي تر نصف الليل پورې او د نصف الليل لم شاته کول د مکروه دي ښه ویل النصف الليل الاخير ویل النصف الاخير او نصف اخیر ته شاته کول مکروه دي. وجه دا چې بدل تر کراهت وجه شته چې تقلیل جماعت دی او د استحباب وجه نشته چې خلک به ورسو غب شپ نه لګي وای خلک دومره بوري نه کینی وختي ودی شي کبه نه لګي څوک اسم د دې مخکې غب شپ بن کړي اما فيه من تقلیل الجماعت څنګه بده کې تقلیل د جماعت دی وقد انقطع السمر باقي مقتضي نشته چې شاته کا هغه کټ شوی دی غب شپ قبل ود دې مخکې خلکو غب شپ کټ کړي دی ودی شي ودی کیږي تاسو پیږئ نو مخکې صورت کې د استحباب مقتضی موجود دلته نشته او د کراهت موجود دلته غشته دي. واستحب فی الوتر وسره شي د وتر خبره تاسو ما ته لږ متوجه شي کم کس چې د شپې په منځ عادتي تهجد کوي نو مستحب ورلدار چې وتر دی نه کوي چې کله د شپې تهجد وکړه نو اخیره کې د وتر منځ وکي ځکه دا قاعده کلیه نبی اسلام بیان کړي اجعلوا اخر صلاتکم وترا اخیره مون د شپې تاسو هغه وتر جوړ کړئ. نو که څوک د شپې تهجد کوي د پکار در مخستن نو وتر پری دي به چې کله شپې تهجد وکړه اخیره کې د وتر کوي. او که څوک داسې دي چې هغه د شپې تهجد ته نه رباسيږي وایي زه به وتر نه وخت وکړ هغه ته تهجد نه رباسيږي دا اوس څه به وکړي. د مدرسو کې طالبانو لذین ځینو مدرسو کې طالبانو له تهجد نړه توري لکه دای ما سم کړی دي موږ یو ځکه متوسطه ویلا اته شي ګوټه به لګولې را باندې کله ویل د بشتي زور ګوټه ولا لګوي کله دي ته شي ګوټه او د شپې به تهجد ټیم کې را باڅولو اما تاسو ویل نو بالغ شي ویلا دوله زدي الله سکالو او سرونه به مر باندې خرولیو هل کدا ټیم نه من غریبانان را پاتې ما شومانی ته تهجد تم را پاتې ما برقستانه کوله سي ور پاتې دلو
تاسو یقین وکړئ دومره لړ تور کو دومره لړ تور کو دا جمله ورپسې ډېره کمزورې جمله ده الله پاک دې موږ ټول تجدید توفیق راکړي ځکه دا ډېر اهم عبادت دی زه رمضان کې هم نه کوم داسې حد لري راوستلو اوس خو مې شروع کړي د رمضان کې هم نه کول ښځې غریبه ویل چې پښمنۍ دې وکړو خو تازه که نه زه تهجد کوم ته هم وکړه نو موږ اوس یې کوو دا خو عیب دی چې بیانوم خو د دې اصل وجه ما ویله ماشومان ناظیره وي چېرته څوک حفظ کوي تهجد دی راپسې یاره څه ضرورت دی ولې ورله توروئ دا د تهجد دي تاسو پوهېږئ که نه دا ظلم مه کوئ ماشومانو سره ټول قاریان دا لوبه کوي خدای خو یې دې غر کړي دا قمقل یې اکثر دا قاریان ښه والم کوي ښه والم کوي اولو خبره کوم ځای کې به کار و ما پرېښودله ماشومان وایي که نه وایي ماشوم وال ګوره حرام دي ښه دې لپاره خپل شرایط دي کله ماشوم والی شي ویې که پرېږدم سبق اخرې کې ویم ښځه اوس هسې شی جوړ شو قاریان پسې خبره لاړه زموږ قاریان چې دي تاسو یقین وکئ خلک وایي په مدارسو کې وال کېږي او موږ ته یې انکار کوو غلطه کوو حقیقت دی چې کېږي که قاریان ورته ووایه مې ووه به یې وایي یو خدا د اوسه کېږي انتهایي درجې سړي عقل بالکل کار پرېږدي زما ګوره فقط یو ځای دی ښه یو ټول زندگی زما او د ښځې تر هغه پورې موقوفه ده اوس ما اصل ته راسره دی او غریب سبق هم وایي ښه ډېر وایي وړوکی دی 8 کالو دی د حد نه سیوا وران دی ما ته چې سبق اوري یو ټکي کې غلط شي زما مطالعې کار خرابوي ما خصوصا کې زر کوه لکه ټیم دې راله خراب کو هغه هم دا جملې زده کړي چې ټیم دې راله خراب کو نو کله به دواړو څپېړو وم شریکه قسمه پرون مې په موبایل ورشتلې اوس دا سکرین دغه مات شوی دی کله به رړه مې غواړي ترماس را سیدا په ورولم حالانکه اره ورځ په والو رد کوم نو سړی غیر اختیاري شي ښه نو غوسه ډېر خوشې شی دی موږ تېره جمعه په غوسه بیان وکړلو د غوسې ختمولو طریقې څه دي د غوسې ګوټلو جذب کولو برداشت کولو څومره ثوابونه دي حدیث پاک کې راځي چې خپل غوسه کنټرول کړل الله پاک به علی راس الخلائق راوغواړي ټول خلق به مخامخ باندې لکه سړی چې چاله انعام ورکوي راشه تا غوسه سره د دې نه چې قادر وي به هم دې برداشت کړی دی او به ورته انعام کې وایي که مهوره دي خوښه شي استا شو دومره ثوابونه دي ښه نبي علیه السلام وایي بهترین ګوټ د غوسې د ګوټ نه بل نشته دی د الله پاک په نزد باندې ډېر ثوابونه دي او به طریقې دا دي که ولاړې کښېنه که کښېنې څمله وایي حدیث کې راځي بله طریقې دا ده غوسه د شیطان نه د شیطان د اور نه د اور په اوبو مري او داس وکوئ بلې طریقې دا ده سکوت اختیار که بس سکوت کار کوي بس چې چپ شولې بس خبره ختمه بهرحال غوسه چې سړی غیر اختیاري شي نو به وال کوي نو د والو دپاره موږ یو استبتام لیکلی ده هغې کې شرایط د والو نه تاسو ته لغوږ شئ والو کې یو شرط دا دی چې ما څوک وی که نه نو په چوکا ربړ تار دې باندې نشي والی په دغو باندې وال دا حرام دي یو شو نو په څه به وی په لاس به وی یو خبره په لاس به وی په دین غیر په بل شي وال چوکا ربړ بجلی تاری او تر تاو کړي ظالم زمانو دا حرام دي حرام په لاس والی شي یو شرط دویم چې په لاس وی درې څپېړو نه زیات نشي والی زیات وال حرام دا خاون که ښځه وي او که مولا غلام وي او که پلار زوی وي او که استاد شاګرد وي ټوله دپاره خبره ده څه شو درې څپېړو نه زیات نه دریم یو ځای به وله درې وړه څپېړې هم نه ورکوي یو ځای باندې یو ځای وله مسلسل نه وي په درې وړو څپېړو څه شو درې څلورم داسې تیزه څپېړه به هم نه ورکوي چې خواب پې جوړ کړي یو ځای درې پیرې وال یا دوه پیرې یو ځای والم حرام دا ټکې ورسره وایي څلورم داسې څپېړه به نه ورکوي چې خواب جوړ کړي نشان جوړ کړي که جوړوي داسې تیزه څپېړی حرام حرام پیژنې حرام ناجایز ورپسې ټکې ویم څو شو څلور شو پنځم سر به نه وی مخ به نه وی شرمګاه به نه وی ملا به نه وی خېټه به نه وی که څوک دا ځای نه وایي حرام شرایطو ته هم سوچ شته که نه او من قارین ورته ولګو کله به سر وایو کله به یو ځای ګوره کوم کس چې زنا وکړي که نه صاحب د هدایې بیان کړی انشاءالله تاسو له وکال راشي زنا وکړي
او کچا شراب سکلی دي او کچا باندې حد قذف جاری کیږي نو څوک چې حد جاری کوي هغه ته وای چوکه در سره ده کنه وای د چوکه بني چغي کې خندانی د چوکه بم نه چاره تاویږي د مالم بدن نه دو سره لري دا چوکه بم نه او به چې وال کې کنه سر به وای نه وي نبی له سلام وای سر باندې وي شرمګا باندې وي مخ باندې وي او به چې وال کې د لاس په دومره نو چته چې ترخ ښکار شي دسی وږي نه دا مشوم چې د قرآن چې خطا شي ما یو قید پرې کې د شپږم شرط مې پرې کېګا د زیناکار نم ډیر ګناګار دی زیناکار ټوله معاشره خرابوي دغه ډیر ګناګار دی سبق کې غلط شو دي د سیوي سر ورلوي وته ولګي ابره بڼ باندې وته ولګي قاری باسي کی ښه زدا ټکه شاته کوم نه دغه ډیر ګناګار دی نو ولې دومره وي شپږم څو شرط مې ویلو پنځه شپږم دا دې کې پکارو مون اصل کې دې کې دا قصه پکارو پرون معنی رشفره مون چې ده کنه وو کالو پوری ماشوم ته حکم نشته د مونږ په باره کې وو کالو نه پس به وته مونږ کوا او لاسو کالو نه پس والم شي څنګه به وي دا ما چې کوم والی ولا قشان به وي پوهیږي به نو د دین علماء بل مسله ثابته کړي شپږم شرط د لاسو کالو نه به کم ماشوم نه برداشت وکولې شي دسی ماشوم به څومره عمر یې بکار دی اچھا د لاسو کالو نه کم وي دا برداشت شي کولای دا به یو څه پیړم نه وي وڅ خوانو کو پیږي کنه او به چې دا ماشوم والو څو شرط شپږم تا ته ولایت هم وي ولایت څه معنا فلار اجازه تم دوالو درکړي یاله او خپل ځای ټیک ده دا پکې وم شرط شو او کوي ماشوم ته وخه لګي کله ولا سر وي کله برابر وي ماشومان باندې روزانه بد املا خاپو نه یقین وکا نه د دې ماشوم عفو غیر معتبره ده کته ته وي ما مې کړم نه معاف کیږي ماشوم عفو غیر معتبره در کتاب الحجر بیان د هدايه کې درې مهدايه کې باخیره کې راځي هغه اقوال چې ماشوم ته ضرر ورکړي هغه کې هغه محجور دي هیڅ اعتبار ولا نشته تنویر رحم الله هم لیکلي دي که ماشوم دې معاف کیم قاری سم نه معاف کیږي نه معاف کیږي بهر حال نه چانه معافي غواړي پلار هغه معتبر نه د والد یو دی معافي بل نه غواړي ماشوم هغه معتبر نه مسوم د سی ګناګار پاتې شو هیڅ عفو نشته نه رسې پی او واجب ده کوته می وای می را لګا هغه ډیر هټ درمي وای می را لګا نو څه وکي او بل بس واره او به کلاس کې وای کنه یقین وکړه زی پلار ته وای ابو څه وته ونه وای غواره به ما کلاس کې ما ته خبرې کوي چې سبق نشي ویلې پلار ته وای او دا کلاس کې هار ور کوي ماشوم ته او بل پرې د پلار ته مار ور کوي چې په زی خبر کېږي مې را لګا او د سي ګنام کوي واپس تار ټیم خیالم دې کنه ډېر افسوس خبره ده ګنام کوي او واپس تار ټیم کنه ماشوم سبق نشي ویلې بل زته ولې څوک چې ماشوم والو د نه پرې د سبق هم نشي ویلې دا دروغ وای خدای الله په رحمت باندې تهمت لګي ساسي ودی سي مدار رحم دې ویم کنه قاسم بیا په ګرالو مالن به سبق په ختميږي مسلم شریف حدیث ته نبی رسول الله درې جملې ویلي ګوره ان الله رفيق الله جل جلاله مهربان دی یو صحیح شو یاد کې دې جملو سره یاد کړئ څنګه چې د کلمې تعریف کوغه اسم تعریف کوغه کلمې ته وایي برحال الله رفيق ان الله رفيق دیم ويحب الرفق الله نرمي خو خیم ما او تم نرمي وکاو دا خو خیم او دریم بس ډیر اهم ده زما واستاله دي غلط فهم ده باطل فهم بطلان دی پکې او دریم څه ده ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه او په نرمۍ باندې هغه څه ورکي هغه مقاصد پوره کوي هغه اغراض حاصلې چې هغه په سختۍ نه حاصلېږي په سم نه حاصلېږي نته چې سختي ونه کوم وینه وام نو کار نه کیږي والله پاک وي په نرمۍ کا څه حاصلېږي په بل څه نه حاصلېږي خنو الله دروغ وي نبی له سلام دروغ وي نعوذ بالله ته چې وینه وو کنه کار نه کیږي زه افتا کې الکان نه وامه یقین وکا غیر حاضرې ته څوک نه پرېدم لیټرات لو دا وسمت او قرآن دی لیکلي ما متشد غما ست ویل چې حدیث خلاف کوم دی مڅ کیږي غلط ویل ته خوري د ځلنه لګي دغه رحم دې چې تا کې دي او تا غو باندې خپکیږي د سکه وال مال خلی مکو تاسو پیږي کنه
دا الله پیغمبر وایي صحیح حدیث دی چې الله به نرمۍ هغه څه ورکوي که نه چې به سختۍ نه ورکوي پیسې هم نه ورکوي ته وایې چې به نرمۍ نه کېږي سختي به کوم مطلب به نرمۍ مقصد نه حاصلېږي والله الله پیغمبر وایي حاصلېږي رسئ که نه خبره خو ډېره لرې لاړه ورته وګورئ نو تهجد پسې راغله د خیره سره تاسو په مدرسې قارین به نو دا شی نه مه کوئ تاسو بده د ماشوم څه دی ماشوم ما زوی د یقین وکړئ چې نو منني مخ چې دی یو مخ دا زیات نه 60 منټه کې یادوي چې ډېر ټیم واړی 60 منټه کې یادوي ته ماشوم تهجد کې رپاته 60 منټه کې یاد کو سبقي مو اورېدل د منزل مو اورې بیا سینا سیاسي لوبي کې کله یو طرف ته کې کله بل طرف بس بزول ټیم اړي هیڅ ضرورت نشته جمله ټیمونه ولا ورکه ها کته چې زه به سبقونه نشم پوره کولای تقسیم یې کا دا کسان به دغه ټیم کې د مت سبق او یا نور دی آرام کوي نور به دې ټیم کې او یا نور دی آرام کوي بس شکار کوي برحال غصه انتها ته یو بلکې بل شرطم دی بل شرطم بګیا ما پرې کې وتم چې دا وال ته کې کنه دا به د پاره د ادب وی دا به د غصه سړولو د پاره نه مونږ غصه سړو ادب د پاره وای قاری رپاسي کې ګر چا پیر بټول راته او شي ډب ډب دم کتلی دومره هټ در مې پلاری ولاړی به موال کوي یقین وکړئ زخ په لمه ذکر دي هغه دومره خیال نه ساتي نو کانو دې کې وګوره ګرچا پیره تاوشي بس کوم چې سبق وایم بکی وای وچو سره لامد سوځینو ایوه خزي مولاله خزي ماشوم بوله ول دا جاړي را لدم یکا هغه غټه ګیره خپل کې ونه ولا بس یو بړمې به وکړو نو خزم بګې ټوپو کو حتی چې عوام ته خارج شول आवाज سره نو دوی مولا سه ما ماشوم یاد کړی تا خو زم ویره ولا وای د وجه سره لامد سوځي قارن هغه شي کوي ګورې تر شي ګور وځه چې دا کنه دا قارن ما ته ټول وای چې څه وکړو حقیقت دی غټ سوال دی څه وکړو ماشومان نه صحیح کیږي نو داغي جواب ما ته زین کې مدار له د ګڼ سوچ نه پس چې به واستاش فلی کنه خبر لري روک دیږي هم خو به سوچونه کړی دي واستاش فلی الله غټ ازمایش کې واچوري حدیث پاک کې راځي کنه چې کن عالما او متعلما وای کنه او وای دنیا کې چې څه دي کنه ملعون وملعون ما فيها الا ذکر الله دی او عالم او ذکر الله دی او کوم چې دې سره متعلق دي او یو عالم دی او متعلم دی نو عالم ته تعالی الله غټ اعزاز درکې صدر کې غټ اعزاز عالم غډیر ثوابونه دي د متعلم د علم یعنی د استاد غټ ثوابونه دي نو غټ ثوابونه چې ته ملاويږي کنه نمنګ تیر جمعه یو حدیث ویل مشکات کې راته تیرم شو ان عظم البلاء مع عظم الجزاء ان عظم الجزاء مع عظم البلاء ډیر ثوابونه په ډیر ازمایښت ملاويږي ډیر ثوابونه چې ګټي ازمایښت هم ګراني امتحانات ګراني نو قاری صاحب ته ډیر ثواب ګټي بس دغه جواب دی ډیر ثواب ته ملاويږي ته نه ملعون دنیا کې تبار کړي ته ملعون نه استاد دا ثوابونه دي ویږي شکر دې ثوابونه زید دي نو غټ ازمایښت هم دی سبق هم پیاده واو څه طریقه مول وګوره بس دا میزین تراغلی دا بس سبق هم یاده وازمایش کې لیدلې بس څه طریقه چې کمې وی ګوره وال مکه بابا او نه صحیح کیږي بای نه صحیح کیږي ازمایش ته درمانی تکلیف بدرتي برداشت کازه که ثواب هم زید دی بای برداشت کازه که ثواب هم زید وګورئ ويستحب في الوتر وتر کې مستحب د لمن کستبره الف صلاه الليل چې هغه مختید شپې د من اخر الليل مستحب کدا دا په اخر شپه کې وکا فإن لم يثق بالانتباه کې وسلی بزان اعتماد نه چې زبرېخ شمه او تر قبل النوم اذا خوب نه مخکې وکي نبی له صلوات و سلام فرمایي من خاف الله يقوم کس چیریږي چې زبرېخ نشمه رپانه سم اخر الليل فليوتر اوله کې دی وکي ومن طمع څوک چې تم لري ان يقوم اخر الليل چې دا دی ریخ شي چې دا بر پاتې کې باغیر د شپه کې فليوتر اخر الليل به د اخره کې وکي تاسو په کې وتر نه پس 2 رکعات خلک کوي په ولاړه به کو بناسته نبی له سلام بناسته کړی دي خو به په ولاړه باندې بهتره ده ښا یو خو وجدا ده دا خلک دا مسله ډیره شيړي الکه وترونه پس 2 رکعات بناسته بکار دي کې په ولاړه
خبره وسدا اهمه مسله ده چې نه کوم کار نه کیږي نو ما ته لګ متوجه شي اصل خدای چې به تر اخره کې کنه دا دوه رکعات به ترونه مخ کې وکړي چې مخ کې نو مخ کې نبی اسلام بناست نه دي کړي بس په ولاړې وکړه خو کبه هم د وترونه پس کې نبی اسلام بناست کړي فعل دي او قول ادارې د ناس تیمون ثواب شي د ولاړې په مقابله کې نیم وي او قول بفعل راجح نو قول معنا ولاړه معنی وکړه باقي نبی اسلام بناست کول او صحابي ولته وي جدا چې حساب دی وای ما واسطه قصه بدله ده هغه خبره وکړه وګورئ انا وصاني دا هغه مستحب اوقات بیان چې نور څو اسمان شینو اوس که اسمان کې وریزي نه په دې صورت کې ما ته وګورئ دوه ټیمونه منځونه چې په وخت باندې پکار دي هغه د مازیګر او د ماخستان دا په تعجیل سره پکار دي او بقيه درې واړو کې تاخير کولې وته وګورئ فإن كان يوم غيم كشري ورز دوريز وافل مستحب في الفجر مستحب سحر کی والظهر مسبخیم کی او په ماخام کی تاخير و دې درې واړو کې تاخير دي او في العصر والعشاء او په عصر او په عشاء کې تاجيل او تاجيل پکار دي تاسو لوګو ګورئ بدایي کې لیکلي ولاندې دي نه په حواله باندې لیکلي دي العين هر غمون چې دغه بشرو کې عین دي عصر او عشاء نتعجل التجلتي كوا او كم کې چین نه دی نو تاخر بقي درې وړه یادي لان في تاخير العشاء دا قيد بل شان ملي د العين مع الغين كم کې چین دی ناغي کې عجل کوا عجل تعجيل کوا پوریزه کې غین معنا غیم غین معنا غیم یعنی وريزه کې جلدی به کوا د سیم لیکل لان في تاخير العشاء كعشاء رستو کې بدی کې تقلیل لأن في تأخير العشاء تقليل الجماعات منځ پکې شاته جماعت پکې کمیږي علی اعتبار المطر هغه دا چې باران به یورس پروس خبرانی کړه به حدیث کې خراجي چې کله دي سبلې لمدیږي نو لمرازي الصلاه في الرحال کورونه کې کوي الګ سبلې لمدیږي نه ذکر کې وي کې جماعت به شي قلیل شي او په تاخير د عصر کې عصر مؤخر کې نو توهم الوقوع في الوقت المكروه نو وهم پیدا کیږي چې منځ واقع شو په مکروه وخت کې لہذا دې دوړو کې تعجیل کو ولا توهم في الفجر او صار ټیم چې خوري روګدي نو وهم نه پیدا کیږي چې منځ به مکروه وخت ته ورسیږي لان تلك المدچره مديده د وګدده ونبي حنيفه رحمه الله ان التاخير في الكل امام سي بیٹول منځونه کې تاخير کوي چې کله ورېزوا سکوي تاخير للاحتياط دا خبره بنا بر احتیاط کړي وجه سره که تاخير وکي نو زیات نزيد من بقضا شي نو قضا هم کیږي او که تقدیم وکي وخت نمخ کې وکي وخت نمخ کې منځ کیږي نو نه ادا شو او نه قضا شو خنن سبا ضرورت نشته غنټه شته خلک پیږي ښا مخکې هم بنور نه پته لګول اوس غنټه شته الا ترى انه يجوز الاداء ادا جائز بعد الوقت چې موږ ته قضا وایو لا قبل او د وخت نه بس د وخت نمخ کې نه دسي